د بېنظیري د روپو لپاره چې موږ رجسټریشن وکړو په هغې کې بیا موږ له نمبر راکوي هغې ته ویلی کېږي پی ایم ټي سکور. د پی ایم ټي سکور چې دی دا به موږ څنګه معلومو؟ د دې په باره کې زیاتر کسان دا تپوس کوي وایي موږ ته داسې طریقه وښایه چې موږ په هغې باندې خپل پی ایم ټي سکور چې دی دا معلوم کړو. نو کوم کسان چې د دې په باره کې تپوس کوي نو د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړو وه، په هغې کې موږ طریقه ښووله چې په دې طریقه باندې تاسو خپل پی ایم ټي سکور چې دی دا معلومولی شئ. آنلاین تاسو به د خپل موبایل نه هغه سکور چې دی دا به معلومولی شو. دا سکور وایي څه ته؟ کله چې تاسو رجسټریشن وکړئ نو د 1 نه والا د 100 پورې تاسو له نمبر درکوي. نو د کومو کسانو سکور چې د 32 نه په کمی نو هغو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي. د کومو کسانو سکور چې د 32 نه په پورته وي نو هغې کسانو ته د بېنظیر روپۍ چې دي دا نه میلاویږي. نو په هغې کې موږ دغه طریقه ښووله چې تاسو خپل پی ایم ټي سکور چې دی دا به څنګه معلوموئ. خو حالان ساعت هغه ویب سایټ چې دی دا کار نه کوي. که تاسو معلوموئ نو اوس آنلاین چې دی هغه نه معلومیږي. دا تاسو په یو څو طریقو باندې چې دی په هغې باندې معلومولی شئ. کوم ځای کې چې روپۍ میلاویږي نو په هغې کې هم تاسو ته معلومېدی شي چې ستاسو سکور څومره دی. بل دا که تاسو د بېنظیري دفتر ته لاړ شئ نو هلته کې هم تاسو ته ویلی شي ستاسو پی ایم ټي سکور چې دی دا دومره دی. بل لا تاسو آنلاین چې دی لکه تاسو ټلیفون وکړئ په هیلپ لاین باندې، په هیلپ لاین باندې چې دی دا تاسو هم معلومولی شئ د بېنظیري د دفتر چې کوم نمبر دی په هغې باندې ټلیفون وکړئ نو هغه هم تاسو ته ویلی شي چې ستاسو پی ایم ټي سکور چې دی دا دومره دی. کومو کسانو چې رجسټریشن کړی که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي نو هغه د لاول نمبر خپل پی ایم ټي سکور معلوم کړي چې تاسو ته په راتلونکي وخت کې دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي.